نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک ته چې کله انسان وفات شي دنیا نه لاړ شي نو داغه ټول اعمال هغه ختم شي، لیکن درې اعمال داسې چې هغه داغه سره هغه له فائدہ ورکړي، هغه ته ثواب ملوي. نو هغه درې اعمال دي، یو صدقه جاریه ده چې انسان یو ښه کار کوي او خپل مال جان هغه د الله په لار کې صدقه کوي. دویم نمبر هغه علم چې هغه داغه خلکو ته فائدې یوازې د معلوماتو د پاره نه، داغه خلکو ته فائدې دغه علم په اخلاص سره، نو دغه علم نور ته خوريږي، دغه علم خلکو ته فائدې، دا علم چې دغه عمل چې د دین نور خلک سیراب کیږي، نو په دې وجه باندې د دې اجر او ثواب دغه مرده ته ملاويږي کم چې د دنیا نه تللی. دریم نمبر نیک اولاد دی چې هغه ستاسو لپاره د مغفرت دعاګانې کوي، ذکر اذکار کوي، قران تلاوت کوي. دغه نیک اولاد هغه ستاسو لپاره د نجات ذریعہ او دا ورسته ته د فائدې درکې. بل هیڅ یو عمل داسې نشته په دنیا کې چې هغه انسان وفات شي هغه ورسته فائدې ورکړي بغیر د دې دریو اعمالونه، صدقه جاریه په لار کې کوی وستل او داسې کار کول چې داغه نه عام ته فائدې، داغه نه خواص ته فائدې، داغه نه عام مسلمانانو ته فائدې، هغه علم چې داغه نه عام او خاص ته فائدې، هغه اولاد چې داغه د دې لپاره د مغفرت دعاګانو غواړي. نو د داسې مختصر ویډیوګانو لپاره تاسو زمونږه چینل سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ ورکړئ. وما علينا الا البلاغ.